دلته نه لګي دلته لګي دا کافر دی د افغان قانون سره سراسر زیاته سراسر زیاته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کتونکو مظفر شاه بچا یم او نن موجود یم په کوټه کلي کې دلته یو محله ده چې ورته افغان کالونی وایي په افغان کالونی کې د دې ځای اوسیدونکي چې کوم دي هغوی یو لویه ګیله لري چې دلته کې په دې محله کې د دوی وینا مطابق چې دا ټوله محله چې ده دا د پی ټی آی سپورټران دي خو د دغه باوجود چې کوم دی دوی ته د لارې مسله ده دوی د چې کوم دی دلته کې د ګیس یو لویه مسله ده د دغه سره سره کم چې بنیادي سهولتونه دي د اوبو دلته څه تنظیم پراپر نشته دی نو ګیس چې کوم دی هغه د دوی نه صرف او صرف د دې 30-40 کورونو نه د ګیس پایپ لاین چې کوم دی هغه صرف په 300 یا په 200 میټر کې چې کوم دی هغه پاتې شوی دی دا محله یې پرېښې ده او دې ته نه دی رسېدلی د دوی ځای د اوسېدونکو سره خبرې اترې کوو چې څه وایي د دغې په هکله باندې زموږ مسلې دا دي چې دا خلک دی ټول غریبانان زموږ نه د اوټو وصول کړی دی او ښه په یا په دوکه یا په هر څه چې که نه او دوی چې کوم دی بس اختیار د دوی په لاس کې راغلی دی مشري د دوی په لاس کې راغلی ده او دا غریبانان هم دغه شان پاتې کړل دا لار د بوش دی د دې ځای نه واړه د دقه دی پورې د ډېر 250 فوټه تار نه لګي دغه پیپ نه لګي دا موږ ته به دې دیوان څخه پرېښودو پوه شوې او نور چې کوم دی پوه شوه دې چې کوم دی ولاړ یم په دې باندې ډاکټر امجد هم ولاړو او د منګور هغه هم ولاړو او نور بایګان ورسره هم ولاړو ما پسې د شپې په 12 بجې په 11 بجې راغلي دي پوه شوه زموږ دا خلک دا خبره کوي ټول هم دا غوله وټ ورکړی دی پوه شوې او زموږ دا غریبانو پارټي هم دغه شان د غریبانو پاتې کړ ټول موږ خو دا ول غواړو چې لکه زموږ دا یا په پرس کې کافر به یا وسبل قومي له دې کې چې لکه موږ ته ګیس راورسېدو نو تقریبا 200 فوټه دی او په 200 فوټو کې بیا لکه وایي چې دا غریبانان دي پرېږدی نو که پرس که موږ د ملک باشندګان نه یو یا ووټ موږ نه ورکړی یا زموږ په دې ووټ کې سفر اخي د شپې په موږ پسې راتلی شي بیا پسې موږ لاړو 10-12 ګاډي لاړو په هغې باوجود لکه کېدای شي تاسو ته هم د دې خبرې پته وي الټۍ موږ وکنځلو نو یو طرف ته عمران خان وایي چې زما عمران خاني ده او بل طرف ته چې غداري ده نو ده خو وایي چې زه د مدینې ښار به جوړوم خو خلک وی دا نه وپوه چې د مدینې ښار جوړوم خو د پیغمبر اسلام نه مخکینی جهالت هغه شروع کړی دی زموږ دغه مطالبه ده چې لکه موږ ته د خامخا لکه د خپل حق راکړی شي زمونږ خو لکه د بجلۍ دغه نشته دا یو دا ټرانسفارمر 50 لګېدلی غیر قانوني پې 2 شیان لګېدلي دوه ټیبل دغه پې لګېدلي ښه د ګیس مسله ده اوبه دا دي مونږ د ارټونو راچلولي نو په خپله تاسو سوچ وکړئ که لکه دا پاکستان او زمونږ پکې څه حق وي نو په کار مونږ له دې راکړي دا پاکستاني او زمونږ پکې څه حق نو مونږ له دې راکړي د دې ځای د اوسېدونکو چې دغه مطالبات دي بل زمونږ سره یو مشر ولاړ دی دوی نه پوښتنه کوو تاسو راته ووایئ ګیس چې کوم تاسو ته رارسېدلی په 200-300 فوټه کې چې کوم دی ستاسو نه د محلې نه پاتې شوی دی وجه څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجه دا ده چې د غریب اواز یو ځای ته نه رسي مین خبره دا ده 200 فوټه کې نه کېږي 40 کوره غریبانان دي دوی ته نه کېږي دې دې پورې راځي خلکو کال مخکې د بل ځای نه راوستي دي دې بجلۍ له مونږ یو کال ټرانسفارمر پروت و دا ستنې مونږ نالې کړي دي او مونږ ټول قرباني کړی نو ټوله بجلي تللې ده اپله زمونږ سره چا کډن نه کنستلي او زمونږ سره شاوخوا د خدای خوشحاله کې د شپې لاړو 8 سوزه کې کله پردیس سوزه کې بغیر کراین نه راغی کله په سوال لا واسطه کله څه کوله چې هلته لاړو هلته ډاکټر امجد د حجرې والا سړي اکسیډنټ کړی و واقعه د الله د غاړې وه چې موږ ورغلو بس هغه ځای خوښ و مونږ د سلام وکړو اوبه یې وس کې بس روان شو خپل فریاد یې هلته وکړو چې هلته لاړو چې میډیا والته ووایي چې دا شیر کاور که چې په دغه حمله شوې ده په کور حمله کړې ده مونږ د الله وګوره که په دې کې یو کرنډۍ موږ کافر یو یا مونږ زیاتی کوو منډه تېړه خو مونږ ډېرې کړې دي او هر ځای ته تللي یو خو لکه چا به بلکل کار او دغه ونه کړو بل په هر ځای کې که مونږ وګورو د سیمټو د پاسه سیمټ اورېدلي دي خو دې تاسو به هم لیدلي د دې معتمل تاسو سیمټ د پاسه سیمټ اړوئ راشئ چې تبدل دې محله کې نه بل ځای کې چېرته وکئ په ښه ځای کې خو وکئ که نه چېرې چا ته خو فایدې ورسوئ نو مونږ خو دغه خپله منډه تړله ویلې باچا هسې برای راست مونږ نشو ویلی خو مونږ یو کس نه ټول ته ځان معلوم دی مسله دا ده چې زمونږ د دغه ځای پورې ګیس راغلی دی
ګیس نور چې کوم دی نو وایي 2 کاله بعد به راځي او په بل حکومت کې به راځي او بل حکومت کې زمونږ سره چونکې د دې خلکو وعدې شوي وي زمونږ سره دا دی ډاکټر امجد او سلیم الرحمن راسو دا شپولو خایجي په دې کې دی زمونږ سره دلته کې ناس او په دې ځای باندې او زمونږ سره یې وړو ته لوی ته ټوپۍ په سر کړي چې او مونږ به ستاسو سره څنګه چې اوس ولاړ یو په دغه طریقه به سره بیا ولاړ یو آینده دپاره به در سره هم ودرېږو چونکې د دې پورې چې زمونږ دلته یو ورور اکسیډنټ وشو داود نومې او ډېر سخت خراب و ډېر سخت خراب و 4 میاشتې هغه په کټ کې پروت و او د هغه تپوس قدر لا هېچا هم نه دی کړی لا اولنۍ ګیله خو زمونږ د هغوی نه دا ده چې تاسو زمونږ سره د ډیران په سر باندې کېنئ هغه چې مونږ وایو حجرې ته راځئ دوی وایي حجرې ته نه ځو راځئ دا ځای زمونږ خوښ دی ستاسو سره نو نن چې تاسو په موږ باندې سخت او تکلیف راځي نو بیا هم دا ځای زمونږ سره خوښ کوي که نه نو هغې له دوی مونږ له نه راځي بله مسله دا ده چې زمونږ لار چې کومه ده هغه ډېره سخته خرابه ده که سوزکۍ راځي نو مونږ یې په لاسو کې چوتو او نیغه وي او هغه راولو دې غاړې ته زمونږ مریض زمونږ چې کوم دی نو څه مسله پیښه شي نو هغه مونږ ټوله په اوږو او په کټ کې مریض هغه ډاک ته وباسو او د هغه ځای نه چې کوم دی بیا ګاډي ته خېجو نو هغه مسله هم مونږ ته ده بل درېیمه مسله چې کومه ده نو مونږ ته د اوبو ده سخت تکلیف دی دا مایره ده په دې کې چې کوم دی د چا کره کویان شته د چا کره نشته مونږ ته هېڅ قسمه د اوبو مونږ دومره خلکو پسې وګرځېدو او واټر منیجمنټ والا پسې په ټولو پسې لاړو راغلو او مونږ چې کوم دی هېڅ قسمه مونږ ته د اوبو او د بجلۍ او د دې شیزونو سخت تکلیف دی او چې چاته ووایو وایي ستاسو افغان کالونه کم ځای کې ده وایي دا خو ستاسو په دغه کې په نقشه کې هم نشته اورې نو چې په نقشه کې نشته نو زه دې ته حیران یم چې آیا په دې اوټ پسې راځي نو دا درته څنګه معلومه ده چې دا په نقشه کې نشته په هغې ټایم کې په نقشه کې ډاکوان دي سراسري ډاکوان دي او مطلب دا دی چې هر سړی په خپل جب باندې ځان پوره کوي او بقایا چې کوم دی نو که څوک غر کېږي دي که نه ډېره مننه جی کتونکو نن مونږ د تحصیلي بریکوټ ستر کلي کوټه کې موجود او دلته کې افغان کالونۍ ده کوم ځای کې چې مقامي اوسیدونکي چې دي هغه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او هغه د ګیس کوم چې بنیادي سهولت دی د هغې نه هم محرومه دي دغسې اوبه چې کوم دي هغه دوی ته د دې سرکاري چې کومې اوبه راځي د هغې پایپ لاین دوی ته نه دی راغلی ورسره چې کوم دی د دوی لارې انتهایي زیاتې خرابې دي او دغه ګیله چې کومه ده هغه دوی نن په خپل ایم پی ای ته او ورسره چې کوم د دې ځای لوکل نمایندګان دي د پاکستان تحریک انصاف د هغوی نه دوی یو غټه ګیله وکړه چې کله د الیکشن ورځي نو هغوی راځي زموږ سره دلته کې په ډیران په سر هم کینی خو ولې د هغې نه وروستو د دې محلې چا هم تپوس نه دی کړی تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي د تل پاتې خدای پامان